محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. نوی باب، نوی عنوان، نوی موضوع شروع شوه. تکلف نه من راغلی. تکلف دې ته ویل کېږي چې یو کار یا یو خبره سړی کوي او څه مصلحت ورکینی او بغیر مصلحته ځان په مشقت کې غورځوي. دې تکلف ته تصنع هم وایي. دا اوس ورته تعلیم یافته خلک آرټیفیشل لایف وایي. یو حقیقتي او یو آرټیفیشل وي، تصنع وي، بناوټ وي. مطلب دا دی چې یو کار یو خبره حقیقت کې یو شانتي او دی په زور زور خپل حیثیت بل شان جوړوي. دې نه منع راغلی، بل ته ځان ښه کولو دغه هم پکې راځي. خو لږه وضاحت وشي نور به هم ذهن ته خبره کولو شي. قرآن شریف کې الله پاک د دې نه منع فرمایلی ده. قال الله تعالی، الله پاک ارشاد فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل، محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو او فرمایئ د خلکو ته علی الاعلان، خبره ورته په ډاګه کوي. کومه خبره؟ دوه خبرې دي. ما اسألکم علیه من اجر، یو ورته دا ووایه چې زه تاسو نه په دې کار باندې څه معاوضه او اجر نه غواړم. چې زه تاسو ته کوم تبلیغ کوم، د خدای احکامات درته بیانوم، دین ته م رابلمه، نو په دې کار ګورې تاسو خاطر جمع ساتئ، زه تاسو نه څه معاوضه نه غواړم. جګینې که تاسو ډېر شوئ نو زما فیس به او معاوضه به زیاته شي، او که تاسو ایمان راونړو نو زما معاوضه به ختمه شي. نه داسې خبره نه ده، زما اجر په الله دی. او دویمه خبره ورته دا وکړه: وما انا من المتکلفین، زه د تکلف کوونکو نه نیم، بناوټ کوونکو نه نیم. د آیت په شرحه کې مفسرینو د آیت مطلب دا بیان کړی دی چې زه پیغمبر یم، مال الله نبوت او رسالت را کړی دی، علم او حکمت را کړی دی، پوهه را الله را کړی ده. نو زه د خپل پیغمبرۍ په ښکاره کولو کې او د خپل علم او د حکمت په ښکاره کولو کې ګورې څه تصنع او بناوټ نه کار نه لم، بلکې د الله احکامات درته صحیح صحیح ټکی ټکی رسوم. د تکلف نه په څو احادیثو کې منع راغلی ده، مذمت راغلی دی. لکه یو حدیث کې راغلی دي: ای خلکو، په تاسو کې چې کوم کس ته د کومې خبرې علم وي ادې خلکو ته وښایي، او چې د کومې خبرې علم ورسره ني نو داسې ووایي چې الله اعلم، الله ښه پوه دی، یعنې ما ته د دې مسلې علم نشته دی. بس اوس د مسلې علم هم راته نشته دی او زور زور کوم د هغې د جواب ورکولم، نو دا اوس بناوټ دی. په حقیقت کې را سره د مسلې علم نشته دی او زه زور زور کوم او د هغې د جواب ورکولو کوشش کوم چې دا جواب دی او دا جواب دی، دا تصنع او دا بناوټ دی. نه، چې د سره سره علم یې ووایم چې او دا مسله داسې ده، دا کار داسې دی چې د کوم راته ني خدای به پې خبر وي، نو ما ته پته نشته. دا حقیقت دی، داسې ویل پکار. ریل زندگی داسې ده، حقیقت باندې مبني. او چې ځان برابروم او ځان ښیم او تصنع کوم بناوټ، نو هغه به دغه چې که راله راځي او که نه راځي نو د جواب ورکولو کوشش به کوم. دا ښه نه ده. الله پاک نبی علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې ته دې خلکو ته داسې ووایه چې زه د متکلفینو نه نیم. مطلب دا چې کوم علم مال الله پاک را کړی دی هغه ویم. په ډېرو موقعو کې چې د کومو څیزونو علم الله پاک خپل خوږ پیغمبر علیه السلام له نه دی ورکړی، ځینې څیزونو داسې علم دی چې هغه هېڅ چا له نه دی ورکړی، لکه قیامت به کله وي، قیامت به کله وي، د دې علم الله پاک هېڅ چا له نه دی ورکړی. دا چا سره دی دا علم؟ نو جبرائیل علیه صلات وسلام د بني آدم په شکل کې نبی علیه السلام له راغلی او ډېر تپوسونه یې کړي وو. په هغه تپوسونو کې، په هغه سوالاتو کې یو سوال دا و چې متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې څنګه تپوس کوونکي ته پته نشته دی، نو داسې چې د چا نه تپوس شوی دی هغه ته هم پته نشته، یعنې ما ته پته نشته چې د څه راته پته الله را کړې ده او علم را کړی دی. ښیم او چې د څه راله علم نه دی را کړی، ښه په ډاګه ویم چې ما سره د دې خبرې علم نشته دی. نو د تصنع نه او د آرټیفیشل لایف نه منع راغلی ده دې باب کې او د احادیث او د آیتونو کې. الله پاک دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. د مانځه سبق غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا اخرنی ټکی و. نه لار د هغه کسانو چې غضب پې شوی دی او نه لار د هغه کسانو چې ګمراهان دي. په غضب اخته خلک د هغې د لارې نه بچ کړه یا الله، او د ګمراهانو د لارې نه مو ساته. دا دعا مونږ سورت فاتحه کې مونځګزار مسلمانان 22 ځلې په
په شواروز کې الله پاک نه دا دعا غواړي. 22 رکعتونه دي، 22 ځلې مونږ او تاسو لاس په نامه دا دعا الله نه غواړو. د دې په آخر کې یو ټکی مونږ وایو آمین. امام پسې روغ غونته اخلاص سره آمین. معنی دا ده چې یا الله دا دعا زمونږ قبوله کا. د سورة فاتحه کې چې ما کومه دعا وغوښته دا ټوله دعا ده. سورة فاتحه یو نوم هم سورة دعا دی، د دعا سورت. نو آمین مهر دی، د دعا مهر دی چې په کومه دعا باندې بنده په خپله آمین وایي بس دا قبلیږي بیا. او بیا د منځه والا آمین چې د اخلاص سره رو په قلار وایي سړی، نو دغه ټایم کې ملایک هم د مسلمانانو سره په دې منځ کې شریکي وي. سبحان الله، ملایک نه د الله پاک فرښتې د مسلمانانو سره په منځ کې شریکي. که دا منځګزار د مانځه نه بهر د جومات نه بهر هر څومره خراب کارونه کوي، خو دا منځ یې څه دی؟ ښه کار دی. دا منځ چې هر څوک کوي دا څه دی؟ ښه کار دی. او منځګزار چې دا ډومبنی الله اکبر نه دی او دا نیت دا چې د توبې په نیت وتړي که نه چې زه د کړو ګناهونو نه څه وباسم. نو تاسو په الله باور وکړئ چې د ډومبني الله اکبر سره تکبیر تحریمي سره د واړه او لوی ګناهونه ټول معاف شي، خو په شرط د دې چې دی د الله اکبر په څه نیت سره وایي؟ توبې نیت سره. نو دغه وخت کې دی د الله ولی شو. اوس بهر څنګه د کوم ځای نه رالو، د کوم ځای نه راپاڅېدو او دلته مانځه کې د الله دوست شو، د الله مېلمه شو. نو د سره ملایکې ولاړي، نو چې امام وایي ولضالین نو ملایکې هم وایي آمین. تاسو د ملایکو آمین اورېدلی دی؟ بس د یو بل هم ما اورئ، په مزه یې وایي. نو چې د چا آمین د ملایکو د آمین سره یو شان شو، نو د مخکینی ګناهونه الله پاک دته معاف کوي. او د آمین څه معنا ده؟ یا الله زما دا دعا قبوله کا یا ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام. اللهم